د حکومت د طرفه چې کم لزر روپۍ ملاويږي پاغي کې به تاسو خپل اهلیت څنګه چک کوئ یا د کوم کسان نه میسج ډیلیټ شي نو هغه به دوباره میسج چې دی دا به څنګه حاصلې ځکه که تاسو سره میسج نه نو بیا تاسو ته دغه روپۍ چې دی دا نشي ملاویدلی ځکه پاغي کې یو آی ډي ده چې هغه آی ډي تاسو ورکړئ نو تاسو ته دغه روپۍ چې دی دا ملاویږي ځینې کسانو ته میسج راغلی خو د هغو په شناختي کارت کې چې دی مسله ده نمبر چې دی هغه پکې غلط راغلی او میسج ورته راغلی دی نو هغه موږ به د دې لپاره چل کوو چې موږ ته هم دا روپۍ چې دی دا میلاو شي نو دغه مسله چې دی دا تاسو هم د دغه میسج نه چې دی ایسته شي تاسو ته به صحیح میسج چې دی هغه به راځي او په هغې کې به ستاسو د شناختي کارت نمبر چې دی هغه به هم صحیح نو نننۍ ویډیو چې دی هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ دا لایک شیر چې دی دا پرېږدئ دا د ویډیو له چې دی لازم ورکوئ بل دا ویډیو زموږ معلوماتي نو دا راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو غریبانو ته هم ورسي ځکه زیاتر کسان چې دی هغه زموږ په زړو ویډیوګانو باندې کمنټس کوي چې دا پلانې طریقه چې دی دا به څنګه کېږي او په هغې باندې چې دی موږ ویډیو جوړه کړې نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کم د 10,000 روپیو اعلان کړو نو هغه 10,000 روپۍ چې دي هغه شروع دي خو ځینې کسان ته قسمه قسم مسلې راځي ځینې کسان په هغې کې خپل اهلیت نشي چک کولی د ځینې نه میسج ډیلیټ شوی دی نو هغوی دوباره میسج به څنګه راځي دغه شانتې د ځینې کسانو ته میسج راغلی دی د هغو په شناختي کارت کې مثلا د کومو کسانو په شناختي کارت کې چې مسله نو هغه د بدې نمبر باندې چې دی رابطه دی وکړي دا نمبر دی 051 بیا دا چې دی دا به ووایي دغه شانتې بیا 111 به ووایي 3 1 چې دی دا به ووایي بیا به 124 چې دی دا به ولیکئ دغه شانتې بیا 444 دا نمبر چې دی دا به ځان سره میلاو کوئ لکه 051 111 124 444 دا نمبر چې دی دا به ووایي دا 051 چې دی دا کوډ دی لکه دا کوډ دی او دا باقي نمبر دی نو دا چې دی دا به ځان سره ووایي او په دې باندې به د هغو سره رابطه وکړئ نو که ستاسو په شناختي کارت په نمبر کې مسله نو هغه تاسو زده شئ باقي کسان چې دی دا به ټلیفون نه کوي ځکه ځینې کسان به وایي چې اهلیت په هم به معلومېږي نو په دې نه معلومېږي د کومو کسانو د شناختي کارت په نمبر کې چې مسله نو هغه په دې نمبر باندې چې دی رابطه به کوي نو د هغې نه وروسته به ستاسو نمبر چې دی هغه به صحیح کېږي او تاسو ته به دوباره میسج راځي نو دا روپۍ به تاسو ته میلاوي کم کسان چې اوس دا ویډیو ګوري نو په دې ټایم باندې چې دی تاسو رابطه وکړئ ځکه چې بیا دا روپۍ چې دی دا بیا تاسو ته نشي میلاوېدلی په دې کې لږې ورځې دي لږې ورځې نو په دې ټایم باندې چې دی رابطه وکړئ ځینې داسې کسان دي چې د هغو نه میسج ډیلیټ شوی دی میسج دې ډیلیټ شوی د کومو کسان نه چې میسج ډیلیټ شي نو هغو ته دا روپۍ چې دی دا نه میلاویږي لکه کومو کسانو ته چې میسج راغلی او بیا ته هغه میسج ډیلیټ شوی په غلطۍ ته ډیلیټ شوی دا میسج تاسو ته راځي د 85-58 نه چې دی تاسو ته راځي لکه د 855 او 8 نه چې دی دا میسج تاسو ته راځي اول خو خپل میسجونه ځای وګورئ که دغه میسج تاسو سره پروت دی نو تاسو ته به ډایرکټ دغه روپۍ چې دی دا میلاویږي دغه به راولئ میسج به راولئ او خپل شناختي کارت به راولئ او لاړ به شئ دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاو شي کوم ځای کې چې دا روپۍ ورکړی کېږي په محسوس ځایونو کې چې دا روپۍ ورکړی کېږي نو تاسو هلته کې لاړ شئ او دغه خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ خو د ځینې کسانو نه دغه میسج ډیلیټ شوی دی میسج ډیلیټ شوی دی نو هغه وایي چې موږ ته به دوباره میسج چې دی دا به څنګه راځي نو د کومو کسانو نه چې میسج ډیلیټ شوی دی نو هغه به داسې چل وکړي چې خپل شناختي کارت به راولي ستاسو چې کوم شناختي کارت دی هغه شناختي کارت به راولئ او د خپل موبایل کې به د میسجونو ځای راواړوئ کوم ځای کې چې تاسو میسج لیکئ نو په هغه ځای کې به تاسو خپل شناختي کارت چې دی دا به ولیکئ ستاسو د شناختي کارت چې کوم نمبر دی هغه به ولیکئ له پاسه به ولیکئ کوم ځای کې چې تاسو سینډ کوئ لکه څنګه چې موږ خپل ملګري ته سینډ کوو زموږ د ملګري نمبر په هغه ځای کې به تاسو ولیکئ 93 دا چې دی دا به ولیکئ لکه 93 او 15 چې دی دا به ولیکئ دغه ته به خپل لغه چې دی دا به ورسینډ کړئ خپل شناختي کارت چې څنګه تاسو د خپل شناختي کارت نمبر دی ته ورسینډ کړو نو په 24 غنټې کې به انشاءالله تاسو ته واپسي میسج چې دی دا به راشي او تاسو به خپل روپۍ چې دی دا به راواخلئ که بیا هم په دغه طریقه باندې تاسو نشئ کولی نو خپل شناختي کارت به راوړئ او د ډیپټي کمشنر آفس ته چې دی هلته کې به لاړ شئ نو هلته کې به هم ستاسو دا مسله چې دا حل به شي او تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د ګوتو مسله راځي لکه د هغو ګوته چې دی دا نه لګي نو هغه به هم د ډیپټي کمشنر آفس ته چې دی هلته کې به ځي او کیدای شي هلته کې تاسو ته د چک په تور باندې دا روپۍ میلاو شي ځینې کسان هغه دي چې کومو کسان د دې لپاره رجسټریشن کړی دی او هغو ته میسج نه دی راغلی ځینې خو داسې دي چې هغو رجسټریشن نه دی کړی نو کومو چې نه دی کړی نو هغه خو خپل اهلیت نشي چک کولی خو کومو چې رجسټریشن کړی دی نو هغه خپل اهلیت چې دی هغه هم چک کولی شي هغو ته دا پته لګېدی شي زموږ په دې نمبر باندې روپۍ شته که نشته هغو به هم دغه چل وکړي چې خپل شناختي کارت نمبر چې دی دا به هم په دغه باندې 93 باندې چې دی په دې باندې ورولېږي که تاسو ته میسج راغلی او ستاسو نه هم په غلطۍ باندې ډیلیټ شوی تاسو ته بیا پته نه لګي چې موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو که نه یو نو تاسو ته به هم د هغې طرفه چې دی میسج به راشي که میسج رانغی نو بیا به ستاسو په نمبر باندې چې دی دغه روپۍ به نه نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل اهلیت چې دی دا هم چک کولی شئ او که ستاسو نه میسج ډیلیټ شوی نو هغه هم تاسو چک کولی شئ خو دا کار چې دی دا تاسو اوس وکئ که اوس یې ونه کړو
نو بیا دا روپۍ چې دی دا تاسو ته نشي میلاویدلی ځکه راته نشي میلاویدلی چې په دې کې ورځې لږ دي لږې دي نو اوس داسې چل وکړه چې خپل دغه راوالی او نمبر چې دی هغه لازم ورسېنډ کړئ او بل بل نمبر باندې رابطه وکړئ چې ستاسو د شناختي کارت نمبر چې دی هغه برابر کړئ او تاسو ته واپسي SMS چې دی هغه راشي او د هغې په تور باندې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا حاصلې کړئ